ټول کامل صفتونه خاص الله رب العالمین د پاره دي. لا تعداد بے شمار درود و سلام دی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. د الله رب العالمین رحمتونه دی فضل دی په ازواج مطهرات صحابیات او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه باندې من اوله الى اخره رضوان الله علیهم اجمعین وعلیهن. عافری او شاباسی دی په تابعین او تبع تابعین او ائمه دین او محدثین او تر قیامت پورې هر یو راتلون کې اهل الحديث اهل التوحید اهل السنت والجماعت والو باندې. محترم مسلمانانو، یو مهمه موضوع د نشاط خطبو کې مونږه بیانوله چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقام او مرتبه پیژندلو او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره منلو کې نجات ته او د هغه په نافرمانی کې خبره نه منلو کې نقصان او تاوان او خسران. چونکه د رمضان آمد ده دغه سلسله به منقطع کیږي ان شاء الله. الله رب العالمین موقرا کړه پس تر رمضان نه بدا بیانو بیا، ځکه دا ډیره مهمه او ضروری مسله ده. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سنت ده چې هغه به د موقع مناسبت سره خلکو ته وعظ او نصیحت کوي. دا د شعبان میاشت مناسبت او موقع ده چې د رمضان طرف ته ترغیب ورکړي شي، داغي بعضی احکامات بیان کړي شي او قرآن او سنت کې داغي مقام او مرتبه د نورو میاشتو په نسبت او د الله په نسبت بیان شي. محترمو، زمونږ د سلفو یو طریقه وا معلا بن فضل رحمه الله په سلفو کې یو نیک سړی تیر شوی دی، محدث دی. د صحابو په باره کې یو خبره نقل کوي، وی د صحابو عمل سو کانو یعنی الصحابه، وی او صحابه یدعون الله 6 اشهر، د الله رب العالمین نه شپږ میاشتې به دعاګانې کولې چې یا الله مونږ د رمضان میاشت ورسوي. چې کله به رمضان میاشته شپږ میاشتې پاتې شوي نو دعاګانې به یې کولې یا الله دې میاشت مبارکې ته مونږ ورسوي چې د دې هغې خیر ته مونږ ورسو، د دې هغه خیر مونږ ته حاصل شي. دومره لوی مقام د دې رمضان د میاشت. او وی چې کله د رمضان د میاشت په تیره شوه ثم يدعونه 6 اشهر ان يتقبله منه، شپږ میاشتې به دعاګانې کولې چې یا الله د رمضان په دې میاشت کې چې کوم مونږ عبادتونه کړي دي، روژه ونیولې ده، تلاوت وکړی دی، صدقات وکړي دي، خپل لوس مطابق یا الله کمزور یو، دا عبادت زمونږ نه قبول کړي. دا د هغې طریقه وه. مونږ تاسو له هم پکار دي دعا کول. بعد خلکو په تندي باندې یا په روح کې او په فطرت کې تنګشیا غونته کې راشي چې د رمضان میاشت نوم ووري. نه، موږ الحمدلله مسلمانان یو، الله رب العالمین را لړې راخسته عقیده نصیب کړې ده. نو زمونږ او ستاسو عمل دا به سلفو تابع وي. مونږ به د رمضان پر راتلو باندې خوشحالېږو او په تلو باندې به دعاګانې کوو چې یا الله مونږ نه دا عبادات لږ دي ډېر دي مات او ګډ دي شل دي یا الله دا قبول کړي. د دعاګانې کول الله رب العالمین نه. دا د شعبان میاشت ده، الله رب العالمین نه سوال کول او دې ته ویل کېږي په عربی کې استقبال شهر رمضان. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د دې خوشخبری خپلو ملګرو صحابو ته ورکوله، اتاکم شهر رمضان شهر مبارک، تاسو باندې یو میاشت را روانه ده د رمضان میاشت، داسې میاشت ده چې هغه د مبارک واله. نبی علیه الصلاۃ والسلام به یبشر اصحابه خپلو ملګرو ته به خوشخبری په دې ورکوله
یعنی داسې یو میاشت چې په هغې کې الله رب العالمین بخښنه کوي، د الله رب العالمین رحمتونه وي، د الله رب العالمین غفران وي. لکه وروستو د رمضان په فضیلت کې به دا مونږ ذکر چې د رمضان کم فضایل دي، کم فایدې دي د نورو میاشتو په نسبت باندې. امام یحیی ابن کثیر رحمه الله دی وی کان من دعائهم، د سلف صالحینو په دعاګانو کې یو دعا به دا وه: اللهم سلمني الى رمضان، یا الله رمضان ته مې روغ سالم ورسوي، د رمضان دا خیر ما ته راکړي، او په رمضان کې چې کوم عبادت زه وکړم یا الله هغه ما نه قبول کړي. دا خبره یاد ساتئ، مومن مسلمان په ډېرو شیونو سره د الله رب العالمین نه توفیق غواړي، او په ډېرو شیونو سره ځان د شر والا شیونو نه بچ کوي. په هغې کې یو غوره دعا ده. که مونږ چېرته د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند ته وګورو، ژوند ته نو اوده کېدلې په دعا دي، پاڅېدلې په دعا دي، خوراک یې په دعا دی، څښاک یې په دعا دی، واده په دعا دی، خادي په دعا ده، غم یې په دعا دی. حتی چې حاجت ته پارتو نو په دعا تو، چې واپس راوتو نو په دعا راتو، چې په سورلی به کېناستو دعا ده، جومات ته دننه بار دعا ده، کور ته دننه بار دعا ده، سحر مونځ به وکړو دعاګانې، ماښام مونځ به وکړو دعاګانې، د پښمني مال دعاګانې. نو پته لګي داسې چې نبي علیه الصلاة وسلام په ژوند کې ډېرو څیزونو تعلق د دعاګانو سره و. په دې وجه حدیث کې راځي الدعاء سلاح المؤمن، دعا د مؤمن اسلحه ده. دی په دې سره ځان د شرونو نه ساتي، د بدبختۍ نه ساتي. زمونږ خوږ پیغمبر کله کله به قبرستان ته د شپې پاڅېدو، کله کله به قبرستان ته د شپې پاڅېدو او دعاګانو دپاره به لاړی، مړو ته به یې دعاګانې وکړي. زمونږ د نبي علیه الصلاة وسلام هر یو کار شروع کول او هر یو کار ختمول دا په دعاګانې وه. بیا شرعي اذکار به نبی علیه الصلاة وسلام کول، او د هغې نه علاوه به نبی علیه الصلاة وسلام دعاګانې کولې. محترمو دعا سره خپل تعلق دا پیدا کړي. نبی علیه الصلاة وسلام به څه وي؟ اللهم اهدني وسددني، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. دعاګانې به نبی رسول الله وسلام غوښتلې. نو سلف صالحینو به دا دعا کوله چې یا الله د رمضان دی میاشت په خیر سره موږ ورسوي، یا الله د دې خیر موږ ته نصیب کړي، یا الله د رمضان په میاشت کې چې کم تو خوشحالۍ او خپل رضا خلکو ته ورکوي هغې کې موږ راولو. او بیا به چې کله تېره شوه دا دعاګانې کولې چې یا الله دا عبادات موږ نه قبول کړي. موږ له هم پکار دی چې د رمضان دا میاشت نږدې ده، د دې دپاره دعاګانې کوو چې یا الله موږ له روغ صحت راکړي، موږ له فراغتیا راکړي، چې موږ په دې میاشت کې عبادت وکړو، تا ته نږدې شو، ستا رضا حاصله کړو، ستا جنتونو ته داخل شو، ستا د غضب او د غصې نه ځان وساتو، ستا جهنم نه ځان وساتو، او ستا قرب موږ ته حاصل شي. نو کوشش پکار دی. یو شاعر ډېر ښایسته شعر وایي، وی کم كنت تعرف ممن صام في صلف. ډېر خلک داسې دي چې مخکې روجې نیولې دي خو اوس نشته. من بین اهل و جیران و خلانی، ستا په اهل کې به وي، ستا په ګاونډ کې به وي، او ستا په دوستانو کې به وي. پروسه کال په رمضان کې تاسو وګورئ د دې د محلې بعدې خلک په موجودو اوس نشته. ته پیژنې دي هغه خلک چې د محلې دي دي، خپلوان دي دي، دوستان دي دي، تیره شوي رمضان کې عبادتونه کړي وو، دا رمضان په هغې باندې نشته. افناهم الموت واستبقاك بعدهم، مرګ پناه کړل او ته خپل د ځان نه وروستو پرېښودې. حیا فما اقرب العاص من الداني، ګوره ته ژوندی پاتې کړې نو ځان څه ته نږدې کړه؟ د الله رب العالمین عباداتو ته نږدې کړه، د الله رب العالمین قرب حاصل کړه. حقیقت ته موږ د خپل په نیس کې وګورو، په دې کال کې څومره ډېر خلک وفات شول. الله رب العالمین مونږه
ژوندي وساتلو الله رب العالمین د کې چې د رمضان د میاشت ته مونږه نږدې شو. د رمضان میاشت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، مونږ د پښتو کې د روژې میاشت وو، په عربی کې ورته رمضان وایي. رمضان ته رمضان ولې وایي؟ صرف په دې باندې ځان پوه کوو. هر یو شیز د دین په احکاماتو کې دا به وروستو راشي چې رمضان را روان دی، نو موږ له څه کارونه پکار دي، مختصر به بیا ذکر کړو. رمضان وایي څه ته؟ رمض اصل کې ویل کېږي شدت الحر، سخته ګرمي. نو ذهن ته سوال راځي چې دا خو تیریږي وخت په وخت باندې، لکه کله ګرمۍ ته راشي کله یخنۍ ته راشي، نو په یخنۍ کې خو سخته ګرمي نو بیا دا نوم یې ولې دی شدت الحر؟ وجه تسمیې د هغې دا ده، پخوا زمانه کې چې کله عربو د میاشتو نومونه کېښودل، د میاشتو نومونه کېښودل، نومونو میاشتې له کېدو، لکه پښتو کې د میاشتو جدا نومونه دي، شیکانو وله جدا ایښي دي، زمیندارانو وله جدا ایښي دي، د هر چا خپل خپل نومونه دي. نو وایي هغوی چې کله نومونه کېښودل، فوافقه چې کله د رمضان دا میاشت راله سخته ګرمي وه، نو دې میاشت ته د سختې ګرمۍ د وجې نه څه ووایي؟ رمضان. څه ورته ووایي؟ رمضان. میاشتو له نومونه کېښودل، نو سپرلي له خپل نوم کېښودو، یخنۍ له خپل نوم کېښودو، خزان له خپل نوم کېښودو، نو چې کله ګرمي ډېره زیاته شله نو دې میاشتې له به څه نوم کېدو؟ رمضان. یعنې د ډېر د ګرمۍ د وجې نه. په دې وجه باندې رمض العنم ورته ویل کېږي. کله چې انسان دا بیزي غرمې ته سری که نه، نو رمض العنم یعنی په سخته ګرمۍ کې وي دا پلان کې بیزي خپلې سری. باندې منتې ورسېدی. یو وجه دا ده چې کله عربو نومونه کېښودل، نو دا میاشت په سخته ګرمۍ کې وه، نو د سختې ګرمۍ د وجې نه دې میاشت ته څه کېښودو؟ دا نهمه میاشت ده، دې ته یې وي دا رمضان. دویمه وجه یې څه ده؟ وجه تسمیه بعضې علما ذکر کړي، یصیب الحر جوفه، د انسان د خېټې ته چې کمدنو ګرمایش رسي. ولې؟ من شدت العطش، کله چې انسان ډېر زیات تږي شي که نه، نو د دا خېټه سوځي. نو د رمضان په میاشت کې، د روژې په میاشت کې د تندې د وجې نه د انسان خېټې ته ګرموالی رسي، شدت ګرمایش وي، په دې وجه ورته رمضان ویل کېږي. په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ. دا دوه اقوال دي. رمضان میاشت الله رب العالمین دی کې یو عمل فرض کړی دی چې هغې ته الصیام روژې ویل کېږي. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ایمان والا والله رب العالمین په تاسو باندې د رمضان روژې فرض کړي دي، او دا په تاسو باندې نه دي، ستاسو نه مخکیني امتونو باندې هم الله فرض کړي. شکلونه مختلفو، خو روژه به الله رب العالمین فرض کوله. یو خو د دې فرضیت د الله رب العالمین د کلام نه ثابت شو. كتب عليكم الصيام أي فرض. كتب معنا دلته کې امام کثیر، قرطبي، طبري، نور ګڼ مفسرین وایي چې معنا په فرض باندې ده، چې فرض کړی شوی دی په تاسو باندې روژې د رمضان. نو رمضان میاشت روژې دا فرض دی. دویم حدیث تو مسلم کې راځي، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي د اسلام دا بنیاد په 5 شیونو باندې دی چې هغې ته ارکان الاسلام ویل کېږي، د رکن جمع ده. یو د هغې نه د رمضان روژې نیول دی چې دا 4م رکن دی، یعنی په دې باندې د اسلام بنیاد دی، دا یاد ساتئ. او بنیاد هر یو انسان کوشش کوي چې دا زمونږ مضبوط وي، چې د یو کور بنیاد مضبوط وي، نو کور سالم وي د غورځېدو نه او د نورو خطراتو نه. او د کم یو کور بنیاد چې خراب وي، اگر که نقش و نگار یې ډېر ښایسته کړی وي، دا کور منهدم کېږي په ډېر نږدې وخت کې. دا ارکان پیژندل پکار دي. بنی الاسلام علی 5، د اسلام بنیاد په 5 شیزونو باندې دی. شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله، د دې خبرې گواهی ورکول شهادتین ول ویل کېږي. بعضې خلک ویله
شپږ کلمې، اوله کلمه او دویمه کلمه او دریمه کلمه او څلورمه کلمه، پنځمه کلمه، شپږه کلمه، دا د خلکو د ځان نه جوړ کړی شوي کلمې دي. ولې دا خبره یاده ساتئ، اسلام ته چې یو کافر داخليږي دی به یو گواهی ورکوي، دا کلمة التشهد به وایي اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله، بس دا یوه کلمه ده. که یو کس له دا شپږ کلمې نه ورځي نو یاره وایي ګوره تاله دا نه راځي. ولکه د اسلام ته د داخلېدو دپاره دا خبره کافي ده چې دی د الله په وحدانیت باندې او د نبي علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې چې کوم دی یقین او ایمان ولري. نو چې کوم څیزونه د زده کولو دي هغه څیزونه نه زده کوي. یو کس په 20 کاله 40 کاله لمونځ کوي، د سترې په اهمیت په نه وي پوه. یو کس په 100 کاله 40 کاله لمونځ کوي، په ټول لمونځ کې به ځان ګري. صلوا کما رأیتمونی اصلي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه مونځ کوم داسې مونځ کوئ. یو کس ته په 80 کالو کې دا پته ونه لګي چې د پیغمبر مونځ څنګه دی، نو د ده په څه حالت یو شپږ کلمې د ښه اهتمام کوي. دا خبره یاد ساته غواړي، چرته هم دا نه دي ثابت. هو اسلام ته یو کافر دننه کېږي، یو عالم خبره کوي یو ځای کې مې نکاح کوله په لاهور کې یا یو ځای کې، نو وایي ما ته یې وایي چې دا شپږ کلمې ووایي. ما ورته وایي چې دا کافر دی، دله زه نکاح تړم دا کافر دی، اسلام ته داخلېږي چې زه پې شپږ کلمې ووایم. کلمه خو تشهد سړی اله وایي چې کله انسان اسلام ته داخلېږي. نبي علیه الصلاة والسلام څخه به خلک رالل اشهد الله، او د هغې مختلف تعبیرات دي، په عربۍ ځان پوه کړه، وانک رسول الله، زه د الله د وحدانیت او ستا د رسالت اقرار کوم چې کله نبي علیه الصلاة والسلام مخامخ ناست. نو دا اوله خبره. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اقام الصلاة د مونځ قیام، و ایتاء الزکات زکات ورکول، او څلورم و صوم رمضان د رمضان روجې نیول. دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی. یعنی یو انسان د دین انکار کوي، په شانتې د زکات ته انکار. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قسمه خلکو سره جنګ کړی او جهاد یې ورسره کړی. نن پښتانه به په روجې نیولو باندې د هغې په اهتمام کولو باندې یادېدل. نن خو که چېرته تا سره په علاقه کې په محله کې او خپل په دې ځای کې موجود وي نو ډېر اهتمام کوي. خو زمونږ د پښتانو غورې په سند او په کراچۍ او په پنجاب کې ډېر بد حالت دی. ابل راځي یو مشر خبره کوله، مخکې به وي په سند کې داسې طریقه وه چې څادر به یې داسې یو سپین تاو کړی و، نو هغې کې بدن نه خوراک کېدو. اوس وی کورې عام خوراک، تا ته به دکان ته راشي، تا ته به وایي چې ماله دا شی راکړه، یا به سګرټ څکي یا به یو بل یو شی څکي. دا حکومت وقت له پکار دی چې د دې اهتمام وکړي، ځکه د الله رب العالمین دین ته، شریعت ته او د هغه حدودو ته سپک کتل دا د الله رب العالمین عذاب ته دعوت ورکول دي. نن غوړې د دې شیزونو ډېر ضرورت دی، یاد ساتئ. ګوره اصول الاسلام او ارکان الاسلام به ډېر خیال ساتئ. باقي نورو شیزونو کې انسان نه کمې کوتاهۍ کېږي، الله رب العالمین په هغې باندې دته بخښنه کوي. او دې سره سره غوره انسان کمزوری کېږي. نو کوشش پکار دی د دې اهتمام کول، د دې فضایل زده کول. او به کله کېږي کله چې انسان عالم ته کینی درس واوري. نن سبا آسان کارونه دي، درسونه ډېر عام شوي دي، په مختلفو طریقو سره هغه انسان ګوري. نو یو خدا فرضیت د قرآن نه ثابت دی، دویم دا نبي علیه الصلاة والسلام هغې طرف ته اشاره کړې ده. رمضان میاشت فضیلت یو دوه درې څلور پنځه ذکر کوو. لومبۍ فضیلت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان د دې میاشت فضیلت ځکه دی په دې کې الله رب العالمین خپل کلام نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله رب العالمین وی د رمضان په میاشت کې یوه شپه ده چې هغې ته د قدر واله شپه وی. الله رب العالمین په دې شپه کې ما دا کلام خپل نازل کړی دی د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته دفعه واحده په یو ځل باندې. روح قرآن الله رب العالمین لوح محفوظ د بیت الله بالکل د پاسه دی په بم آسمان کې، بیت المعمور. التن الله رب العالمین آسمانی دنیا ته راکوز کو.
او بیا د هغې زنانه د حسب ضرورت 30 کاله نبی علیه الصلاة والسلام باندې د واقعاتو د حادثاتو په اعتبار سره دا نزول د هغې کېده. د الله رب العالمین د حکمت دا تقاضا وه 30 کالو کې، ځکه 40 کالو په عمر کې نبی علیه الصلاة والسلام که چېرته قمري شي نو دا خبره یاده ساتئ، قمري شي نو دا 39 سال دی، او که چېرته شمسي شي نبی علیه الصلاة والسلام ته قمري 39 سالو کې وحي شوې ده. دا بالدلیل خبره کوم درته. او د شمسي په اعتبار سره 40 کاله 6 میاشتې پس نبی علیه الصلاة والسلام ته وحي شروع شوې ده. 53 کاله عمر 30 کالو کې قرآن الله رب العالمین د اسمان نه د حسب ضرورت د واقعاتو حادثاتو مطابق نازل کړی دی. او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د 53 کالو شو آخري آیت ته قرآن کریم نازل شو الیوم اکملت لکم، نننۍ ورځ باندې ستاسو دین مکمل بس ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کریم مکمل شو. نو د دې میاشت فضیلت ولې دی؟ په دې میاشت کې الله قرآن نازل کړی دی، او په دې میاشت کې یوه شپه ده چې په هغې شپه باندې الله رب العالمین د دې نزول کړی، او الله رب العالمین مختلف تعبیرات هغې ته ورکوي. انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین. الله وی دا قرآن کریم مونږه د یو مبارک شپه کې نازل کړی دی، مبارک شپه چې هغه د لیلة القدر شپه ده، د رمضان په شپو کې یوه شپه ده. نو د رمضان میاشت فضیلت په دې وجه باندې دی چې دې کې هغه شپه ده چې الله خپل کلام پکې نازل کړی. دا مونږ چې قرآن کریم لولو د الحمدلله رب العالمین نه ول تر والناس پورې دا د الله رب العالمین کلام دی، یعنی په دې باندې الله رب العالمین خبرې کړي دي. دا د الله رب العالمین حقیقي خبرې دي، خپلو بندګانو ته یو قاعده یو قانون یو دستور را لېږلی دی. نو چې څرنګې د الله شان دی دغه رنګې کلام دی. تاسو وګورئ د کم یو انسان تعلق چې د قرآن سره وي، د الله د کلام سره وي، هغه الله رب العالمین څومره مقام و مرتبه ورکړي. درس کوي د دې تفسیر کوي، د دې معانی خلکو ته بیانوي، د دې احکامات خلکو ته بیانوي. خلکو له الله رب العالمین شهرت ورکړي، یا خلکو له الله رب العالمین عزت ورکړي. دا د الله کلام دی. بل فضیلت ذکر کو د رمضان د میاشت. صحیح بخاری کې 2014 نمبر حدیث دی، او صحیح مسلم کې 760 نمبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم یو انسان چې د رمضان د روزي د ایمان په بنیاد باندې، د ایمان په حالت کې، او د الله رب العالمین نه د اجر او ثواب په امید باندې ونیولي، دغه انسان مخکینی ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي. نو روزي دپاره ایمان شرط دی، د اعمالو صالحاتو دپاره د نیکو اعمالو دپاره ایمان شرط دی. الله چې نیک عمل ذکر کوي د هغې نه مخکې وي وهو مؤمن، په داسې حال کې چې دی مؤمن وي. من عمل عملا صالحا وهو مؤمن. ایمان غواړي د هر یو عمل له قبلېدو دپاره دا شرط دی. ځکه الله وی نبی رسول الله فرمایي چا چې روژه ونیوله دی مؤمن دی، چا چې روژه ونیوله او د دې روژې اجر او ثواب یې د الله رب العالمین نه احتساب یې د هغې کو چې زه دا روژه ځکه نیوم چې الله به ماله په دې اجر راکړي. دا نه ده. بعضې خلک وایي چې یاره په کال کې یو څومره وخته خېټې دپاره یا بدن دپاره روژه ډېره مفید ده ځکه زه روژه نیوم. نه، مونږ روژه په دې بنیاد باندې اگر که هغه ډېرو خلکو به تجربې کړي دي، او یو ډېر مهم عبادت دی د عام د بدن د فایدې دپاره هم. انګریزانو په دې باندې یا نورو قومونو په اقوامو په دې باندې تجربې کړي دي چې یاره دا مسلمانانو باندې روژه فرض ده. ولې؟ دې سره د انسان بدن ته ډېره غټه فایده رسي. هر عبادت چې دی، هر عبادت دې کې څه نه څه فایده وي. یو مشر ته بل یو کس بل مشر ته لګیاو و یو ډاکټر څه کتلی وم اسلام آباد ته د ملا تکلیف مو، هغه ماته وایي چې رکوع اوږده کوه. هغه ورته زما مخکې ورته هغه کس وایي مونږ د حدیثو خو درته وکړه چې دا لمونځ لږ ورو ورو کوئ نو تاسو په منډه باندې لمونځونه کوئ. دې رکوع کې دې سجده کې دا چې سړی ورو ورو کوي که نه، دې کې ستا د صحت ډېره غټه فایده ده. ما ته یې وایي چې رکوع به ته لږه اوږده کوې او بلکل د ملا به دې نیغه ساتي.
نو دغه کومه طریقه خو زمونږ ده کنه تاسو یې نه کوئ سجده لکه اوږده کوه یعنی په دین اسلام کې هر یو عبادت دا دستا الله رب العالمین حکم هم مني او ستا دنیاوي فایده هم تا ته په دې سره را رسي لکه دماغو ته دا وینه په هیڅ حالت کې نه ځي په سجدې په حالت کې ځي او کوم سړی چې سجده اوږده کوي د داسې انسان دماغ دا ډېر په ارام او سکون سره وي هغې خپې بره کړي او سر کته کړي ځان له اکسرسایزونه کوي موږ د الله رب العالمین ډېر په ښایسته طریقې سره الله پې هم خوشحاله شي او بدن پې هم مضبوط او ښایسته شي بل یو حدیث کې راځي من قام رمضان بعضې خلک وایي یاره تراوی نشته مختلفو صورتونو کې تاسو ما یوه خبره کړې وه د دې فتنې نه ځان ساتئ وخت په وخت باندې دا سر پورته کوي کله د یو شیز نه انکار کوي کله د بل په شیز نه انکار کوي او ما تاسو دا لنډه خبره کړې وه کم کس سره چې دلیل وي نو بس صحیح ده او که دلیل ورسره نه وي کار څوک وي قبلوي یې مه د مخکې ورځو کې سوشل میډیا باندې یو کس راغلی و چې یاره تراویح پکې چا راوستي دي حدیث د بخاری دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او 2008 نمبر حدیث چې کور ته لاړ شي د بخاری کتاب کولاو کا دا حدیث به تا در باندې راشي من قام رمضان ایمانا واحتسابا څوک چې د رمضان په میاشت کې تراویح وکړي د ایمان په بنیاد باندې او د احتساب په بنیاد باندې الله رب العالمین ورته مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي او دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جدا یو ان شاء الله دا سلسله به شروع کوو چې دا چې خلک پر راځي چې زما د سنتونو به انکار کوي بعضې خلک یې جزئی کوي بعضې خلک یې کلي انکار کوي ان شاء الله په دې باندې به هم بعضې جمعې دا بیانو زیر بحث کوو به چې موږ ته پته ولګي د نبي علیه صلات وسلام فرمایي کوم یو انسان د رمضان په میاشت کې نو الله مخکینې ټول ګناهونه معاف کوي یو فایده بله صحیح بخاری 1898 او صحیح مسلم 1079 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه کله چې د رمضان د میاشت راشي الله رب العالمین د جنت ټولې دروازې کولو کی ابواب الجنه د باب جمع ده ټولې دروازې الله کولو کی وغلقت ابواب النار او د جهنم ټولې دروازې بند شي وصفدت الشياطين او بل روایت غدي وسلسلت الشياطين شیاطین اتړل شي دلته یو څو خبرې دي دی حدیث کې انتها درجه د الله رحمت طرف ته اشاره ده لکه نور حدیثونو کې برازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي كل عمل ابن ادم له الا الصوم د آدم د بچي هر یو عمل هغه د ده نسبت هم دته دی او ما ول شمیر هم ورکړی دی چې د لسو نو یو نوال در لسو وسو او دغې نه سیوا الا الصوم فانه لي وانا اجزي سیوا د روجینا روجه زما د الله وي ځان ته نسبت کړی دی او زه به دغې بدله ورکو نو دومره لوی مقام والا بل هیڅ یو عمل داسې نشته چې الله رب العالمین وي دا عمل زما دی سیوا د روجینا الله وي روجه زما ده زما نو پدې کې اشاره ده دې خبرې ده چې الله رحمت انتها درجه انسان ته متوجه دی فتحت ابواب الجنه د جنت ټول دروازې دا کولو شي اته دروازې دی جنت وغلقت ابواب النار او د جهنم ټول دروازې بند شي الله رب العالمین په دې میاشت کې د جهنم دروازې بندي چې هغه و دروازې دي لها 7 ابواب د جهنم و دروازې دي او د جنت اته دروازې دي او بیا د هر یو نوم دی د جنت هغه کولاو شي د جهنم هغه بند شي یعنی الله رب العالمین رحمت دومره ډیر وي چې خپل بندگان وړي عمل هم د جنت تطلو سبب ګرځي وختو کې مونږ یو عمل کوو یو کار کوو یا یو خبره کوو چاته الکه ز سټیم راشم یا کله راشم نو هغه وته وی چې یاره هر کله راځي تا ته زما د کور ټولې دروازې کولو دي سوي دا وته څه وجه وي ولی ورته وي تاسو خو مشران یې پوهیږي به دې خبره هغې کس په زړه کې مینه ده محبت دی وایي چې کله هم راځي زما د کور ټولې دروازې په تا باندې کولو دي نو الله رب العالمین رحمت په دې میاشت کې خپلو بندګانو ته ډېر متوجه وي که یو کس لږ عمل کوي الله وي قبول دی راځه جنت که یو کس ډېر عمل کوي الله وي راځه جنت
که یو کس نه خطایی وشي الله رب العالمین جهنم دروازې بندې کړې وي خیر وصفدت الشیاطین چې کم سرکشه شیطانان دی الله رب العالمین وتړي په رمضان کې تاسو ګوري اکثر خلک جمعات طرف ته راځي اکثر خلک د منځونو اهتمام کوي اکثر خلک د تلاوت او د صدقې او د خیراتونو سره تاسو به خیال کړی وي د شیطان د انسان پر وانیدو کې ډیر نقصان دی یو حدیث اخیری ذکر کو مسند احمد کی روایت ته 5 نمبر جلد 256 نمبر صفحه دا پای باندې یو حدیث دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي لله عند كل فطر عتقاء هر روزمات وخت د الله رب العالمین څخه کسان د جهنم نه آزادي وذلك كل ليله او دا حرج تو هر شپه الله رب العالمین د جهنم د اورنا الہ العالمین دی مونږ ته نشته پتا ډېر کمزوري او ناقص علم و دی زمون مشران او کشران زمون خپلوان دوستان محلدار کلیوال کچرته به جهنم کې وي عذابونو کې وي الہ العالمین دی داغې نه راوباسي او جنت ته داخل کړي الہ العالمین دی عذابونه دي لري کې او په رحمتونو باندې دی بدل کړي الہ العالمین دی هغې د جهنم د اور نه وساتي انسان ډېر کمزور دی او د دغه معنی کې یو بل حدیث اخیری ذکر کو بس نور فضائل به بیا ذکر کو ان لله تبارک وتعالى عتقاء في كل يوم وليله دلته کې خو صرف شپه یاد کړه کنه بل حدیث کې راځي هر شپه ته او هر ورځ الله رب العالمین څخه کسان د جهنم د اور نه آزادای یعنی فی رمضان د رمضان باندې تاسو به خیال کړی وي 14 اگست راشي د پاکستان ګورنمنت چې کم دنه یو څو کسان قیدیان آزاد کی په خوشاله کی یا یو بل ډیر راشي نو قیدیان آزاد کی ولی خوشاله دي الله رب العالمین په دې میاش کې خوشاله وي خپل بندګانو د اعمال نه نو دا خوشاله د وجنه ډیر خلک د جهنم نه راوباسي جنت ته بوځي وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه او د رمضان په هر ورځ او شپه کې الله رب العالمین دعا قبلې د خپل بنده دا رمضان بعد فضائل واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين